د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په خندا د نبی علیه الصلاۃ والسلام تنبیه او د قبر یاد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یو وارې د مانځه دپاره تشریف راوړو، نو یو ټولګي یې ولیدو چې هغوی خندل او د خندا په وجه یې غاښونه ښکارېدل. نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو که چېرې مرګ ډېر ډېر یادوئ نو کوم حالات چې زه وینم دا به نه پیدا کېږي. په دې وجه مرګ ډېر ډېر یادوئ. په قبر باندې هېڅ یوه ورځ داسې نه تېرېږي چې په هغې کې هغه دا اواز نه کوي چې زه د ناشنایۍ کور یم، یوازیوالي کور یم، د خاورو کور یم، د چینجو کور یم. کله چې مؤمن قبر کې کېښودل شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې مبارک وي، ډېر ښه دې وکړل چې راغلې. څومره بني ادم چې په ځمکه باندې ګرځېدل ته په هغې ټولو کې زما ډېر خوښ وې، نن زما خواته راغلې نو زما بهترین سلوک به ووینې. دې نه پس هغه قبر تر کومې پورې چې د مړي نظر رسي هغې پورې عرض شي او یو دروازه په هغې کې د جنت پرانستی شي چې په هغې کې د هغه ځای هوا او خوشبويي ده ته راځي. او کله چې څوک بدعمله په قبر کې کېښودلی شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې نامبارک وي، بد دې وکړو چې ته راغلې. په ځمکه باندې چې څومره بني ادم ګرځېدل په هغې ټولو کې له تا نه زما زیاته کرکه وه، نن کله چې ته زما حواله شوې نو زما معامله به هم ووینې. دې نه پس دارنګې هغه ته زور ورکوي چې پښتۍ یې په خپلو کې یو بل کې ننوځي او یا اژدهاګانې په هغه داسې مقرر کړی شي که چېرې یوه هم په ځمکه پښې ووهي نو د هغې د اثر نه به په ځمکه واښه قدرې پاتې نه شي او دې به تر قیامته پورې چیچي. دې نه پس نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو چې قبر یا د جنت یو باغچه ده او یا د دوزخ یوه کنده ده. پیدا کې لیکي د الله تعالی نه یره ډېره ضروري او اهم څیز دی. خو دا وجه ده چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به اکثر ژور سوچ کې و او د مرګ یادول دې دپاره فایدهمند دي. ځکه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا نسخه ارشاد وفرمایله چې کله کله مرګ یادوئ ډېر ضروري او فایدهمند دی.